کې چې سرجیکل خلک پرایویټ اداره کولاو کی سکول کولاو کی نو عام دا یو تاثر خور دی د خلکو ذهن ته خبره راشي پلان کې ځای کولاو کړی دی بیا یې پیسو ته چل جوړ کړی جی بالکل پیسې به ګټي که نه جی بالکل دا یو زموږ معاشره کې یو تاثر خور دی وجه څه ده د خلک ولې دا خبرې کوي چې یار د سړي دا ځای پیسو له کولاو کړی دی حقیقت دی داسې چې نو زه به یعنې زه به وایم چې سټیم نه ستاسو څومره ده څه به وکړئ مستقبل لپاره مستقبل زه د دې الحمدلله زه یونیورسټي وینم دلته کیکس ایجوکیشن سیستم باقاعده یو پرایویټ سیکټر اولنۍ یونیورسټي وي انشاءالله تعالی وخت به دا ثابته کړي 2030 به انشاءالله د تاریخ د دغه پیج نه په دغې پسې لیکلو کې انشاءالله تعالی او تاسو به بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو کتونکو تاسو ګورئ همدم ټي وي او زه یم ستاسو کوربه شفیع الله پروګرام عام نظر سره یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم قدرمنو کتونکو دې ټایم کې موږ موجود یو دا پورن چې کومه الوش علاقه ده او کیکس ایجوکیشن سیستم چې کوم یو ډېر ښه د دې علاقې پرایویټ سکول دی او ماشاءالله ډېر ښه روان دی هغې کې بعد نن چې کوم پروګرام و رزلټ حوالې سره والدین هم راغلي هغې سره موږ پروګرام کړی تاسو به کتلی ما سره دې ټایم کې د دغې سکول چې کوم سټاف دی هغې هم ناست دی تاسو به کتلی شئ او د دې سره سره چیرمین صاحب هم ناست دی د دې سکول حقیقت دی چې د نننۍ انټرویو ما ته ډېره ګرانه ده ځکه چې زما په شا ډېر قابل خلک ناست دی بیا چیرمین صاحب هم ناست دی او ما دا مخکې ویلي چې د استاد سړي انټرویو اخیسته دا ډېر ګران کار دی بهرحال کوشش به کومه چې دوی سره یو څو خبرې کوم السلام علیکم ټولو ناول تاسو ته پروګرام کې هرکلی او ډېره مننه چې تاسو پروګرام کې انوایټ وعلیکم السلام شفیع الله صاحب همدم ټي وي انتهایي شکرګزار یم او زه هم خوشحاله یم په دې خبره باندې چې میډیا پارټنرز زموږ خبره اخلي او زموږ خیالات هم څه عوام ته رسول غواړي همدغه زموږ مقصد دی شکریه ادا کوم ستاسو د ټول ټیم دار به انشاءالله هر ټایم کې تاسو دومره لوی خدمت کوئ موږ به حاضر یو انشاءالله هر ټایم کې ډېره مننه جي ستاسو د کاوشونو مرهونې منت ته دا خبره سر جي ستاسو زموږ په ټول باندې احسان دی په ټول پورن باندې چې تاسو مطلب دا دی چې کافي د لرې علاقې یې چونکې ضلع زموږ یوه ده خو بیا هم منځ کې غرونه دي فاصلې دي تاسو هغې ته ونه کتل او پورن ته راغلی دغه اداره مو قایم کړه یقینا دا په دې ټول پورن احسان دی خیال مو دا څنګه راغی تاسو خو نږدې ځای کې هم سکول کولاولی شو نو دلته دومره لرې ولې راغلی بشک دا بهتر سوال دی ستا پورن انتخاب په ډېرو اهمو موضوعاتو باندې شوی دی چونکې زه خپله زیات تر شنګله کې پاتې نه یم ایجوکیشن مې ټول پنجاب نه دی او بیا پوسټینګ مې چې ما ولنې او هغه هم په پنجاب کې او بیا پېښور کې ما سرویسز ورکړي دي خو عام طور باندې کله چې زه شاته خپل دور ته وګورم کله چې زه سټوډنټ وم نو دا ضلع علم ډېره زیاته پسمانده وه او دا تقریبا ټایم و 2005 2005 نه تر 2018 پورې 2018 کې زه واپس شنګلې ته راغلی یم او شنګله کې چې ما بیا هم صورتحال وکتل نو ډېر زیات زړه په زړه معامله وه سټوډنټس اوس هم ایبټ ته ځي منګورې ته ځي پېښور ته ځي اسلام آباد لاهور منګه هلته ګورو خپل ګوره ډسټرکټ منګه ډیولپ نه کوو خلک منګه ډیولپ کیږو موږ ته سوشل مارل ډیولپمنټ ډېر زیات ضرورت دی او د هغې دپاره تعلیمي ادارې زیاتې اهمې دي نو ما دا سوچ وکړو چې په ځای د پېښور او ایبټ آباد زه شنګلې ته لاړ شم بیا په شنګله کې کاڼا زما خپل سب ډیویژن دی او زما دغه خلکو سره هم ډېره زیاته مینه ده ځکه زه د هغه ځای پیداوار یم لیکن پورن انتخاب په یو غټ لیول باندې شوی دی او د هغې شاته کم کاز چې دی د پورن د خلکو د تعلیم سره زیاته مینه وه دویم زما زیات مین فوکس چې هغه په تعلیم نسوا باندې د زنانو په تعلیم باندې هغه شرحه ماته دلته د کاڼا د مارتونګ یا پیشام چې کوم نور تحصیلونه دي د شنګلې د هغې په نسبت پورن کې ماته ښه میلاویدی شي د پورن خلک زیات باشعوره دی په دې حوالې سره انشاءالله زموږ فیوچر هم دغه دی کوشش به موږ دا کوو چې د جنکو دلته تعلیم دپاره کوم افیکټیو نظام دی موږ هغه ډیولپ کړو دا وجه ده چې پورن انتخاب ما کړی دی دلته اداره قایمولو یا د یو کیکس تاسو دلته بنیاد کې خود ما ته غرض یاد دي هغه 2018 کې تاسو کله چې راغلی که نه اولني پروګرام کې مونږ وو یاره څومره ګرانه وه څومره مشکل وه او اوس صورتحال څه دی تاسو یقینا شروع کې که موږ وګورو نو پورن داسې علاقه ده چې عام طور باندې زیات تر خلک نیګیټیو پروپیګنډه خامخه خورئ شروع کې زموږ باره کې چې کوم ابهام او شکوک وو هغه الحمدلله وخت ثابت کړه موږ د هغه یو څیز جواب هم نه ورکړی الحمدلله نن چې موږ د پورن عوام کومه مینه او خلوص ګورو نو یقینا موږ په دې خبره مجبوره کوي چې زموږ ضمیر موږ ته آواز کوي چې بالکل صحیح او درست فیصله وه د پورن په مفاد کې چې کومه شوې ده انشاءالله نن صورتحال ډېر زیات بدل دي او راتلونکی دور به انشاءالله ډېر بدلي د دې نه ډېر زیات سټارټ تاسو څه اخیستی او څومره تعدادو د سره اوس کلاسونه تر کومه سټارټ ما شروع کې چې کوم موږ سټارټ اخیستی په اولني کال 2018 کې موږ سره کل ملاکر 9 سټوډنټس وو 2018 ټوټل موږ په 9 سټوډنټس باندې چولی دی حالانکې زموږ سکول د پلی ګروپ نه والا 15 پورې و
او اوس الحمدلله زمونږ سکول اتمه پورې تللی دی او په څلورو کالو کې د سټرنث په حواله چې کوم اچیومنټ دی موږ سټرنث 260 پلس دی د خیره سره او صرف سټرنث موږ نه ډیولپ کړی بلکې دلته اورال د سټوډنټ ګرومینګ هم په ډېر بهترین انداز باندې شوی دی سټاف هم ډېر کوآپریټیو موږ ته میلاویږي پرون خبره په دې خبره باندې ډېره زرخیزه ده په دې عقله باندې نو موږ ته ښه کولاو سټاف میلاویږي او الحمدلله منزل لرې نه دی منزل زمونږ سکور نه دی بلکې منزل حقیقي تبدیلي ده د انسانانو په شخصیاتو کې دغه ټارګټ دی دغه به چې وکړو سوال راتلم لکه موږ چې څومره انټرویو نه کته د ماشومان والدینو سره وکړي هر سړی تقریبا 100% مطمئن دی جی وجه څه ده لکه مطلب تاسو څه کوئ ادارې خو نور هم دي ماشاءالله اداره ډېره ښه روانه ده داسې خاص څه دي چې یار تاسو مطلب ټولو نه غټ څیز که زه تاسو ته ووایم شفیع الله صاحب سټوډنټ زموږ روحاني اولاد دی د خپل اولاد برابر درجه ده څنګه چې خپل اولاد تربیت کوو په دغه نقطه نظر او په دغه جذبه که موږ د نورو بچو تربیت هم کوو انشاءالله تعالی بیا فرق پاتې کېږي نه او زه منم چې اداري سټوډنټان به زموږ اکیډمیکلی به دومره سترانګ نه وي لیکن هغه مورالي ډېر زیات سترانګ وي اخلاقي طور به ښه مضبوط خلک وي او دغه شان د هغوی کانفیډنس چې دی هغه به د نورو ادارو د سټوډنټانو ډېر زیات مختلف وي ځکه دلته موږ انسانانو شخصیاتو جوړولو راغلي یو نه کې صرف کاغذ یو څوک کرښې ورته وښي او په هغې کې هغه نه رټباز طوطي جوړ کړو موږ مقصد بالکل دا نه دی موږ ټوټل شنګله کې یو ریئلسټک او حقیقي تبدیلي لیدل غواړو تبدیلي به هله راځي چې کله زموږ د خلکو مالي معاشي او معاشرتي دواړه لحاظ سره موږ د خلکو تربیت په بهترین انداز باندې وکړو او کله چې موږ د معاشي او د معاشرتي انصاف حصول وکړو نو انشاءالله دا خبره به نه صرف زرخیزه بلکې د پاکستان په یادو خاورو کې به د دې شماري انشاءالله تعالی ما داسې معلومات کېدای شي زه غلط یم بخښنه به غواړم چې یاره تاسو بل یو سرکاري پنجاب باندې وایي سرکاري ګاډی و سیکیورټي ګارډ و هغه ټول تاسو پرېښودو او دې ادارې له رالی الحمدلله دا خبره زه په فخر سره کوم زما د ډوکوالي نه ډریم و چې زه به یو ښه بهترین CSP آفیسر جوړېږم او دې کې ټول نه ټاپ سروسز زما دپاره پاس و پاکستان ایډمنسټریټیو سروسز 2015 کې چې کله ما CSS اپلای کو او په اولني ځل زمانه الحمدلله کلیر شو هغه منزل ما ته ډېر ډوکوټې ولګېد د هغې ډېر شي وجوهات دي شاته په کم وجه باندې ما د هغې نه ځان واپس وډرا کړو خو مین فوکس چې زه نن دلته کوم نو دا پوسټ زما د CSP د پوسټ نه غټ پوسټ دی زه پکې ډېر زیات خوشحال یم الحمدلله او کومه ډیلیوري چې کېږي هغه زما د زړه د تسکین سبب ګرځي په دې زه خوشحال یم سټاف ملګري ناست دي که د دوی تذکره ونه کړو نو شاید چې بیا دوی خفه هم شي سټاف حوالې سره راته ووایه چې یاره کم سټاف دی در سره څومره قابل خلک دی د دې ځای دي د بار نه هم راوستي دي د دوی نه څومره مطمئن یې ستاسو په مرضۍ چلیږي نه چلیږي سټاف په حواله کې زه خبره وکړم دې ادارې کې چې څومره هم ډیولپمنټ تاسو وینئ یا د دې بهر چې څومره هغه شهرت دی هغه زما د ټیم ورک په وجه باندې دی دا یوازې د ارشد کارکردګي چېرته هم نه ده بعضې ټایم کې ډایرکټر ښه ډایرکشنز کوي لیکن هغه امپلیمنټ کېږي نه الحمدلله زما سټاف نه صرف قابل سټاف دی بلکې د قابلیت سره سره په هغو کې ډېر زیات هغه ښه خوبیانې چې دي هغه موجود دي ټیم ورک کې بهترین پرفارمنس کوي زما د ټیم ممبرز که دلته زه زیات په لیاقت باندې او قابلیت باندې بروسه نه کوم زه په محنت باندې بروسه کوم او جهد مسلسل باندې بروسه کوم او قائد اعظم رحمت الله علیه پیره دا خبره کړې وه چې زه په صحیح فیصله باندې یقین نه ساتم بلکې غلطه فیصله په صحیح ثابتولو باندې یقین ساتم همدغه شانې زه خپل هم دا خیال لرم چې زه سټاف سلیکشن کې هر چا دپاره موقع ورکوم د اوپن میرټ پالیسي ده زموږ څوک چې ځان دلته ثابت کړي الحمدلله زما سټاف ټوټل دلته ښه پالش کېږي او عام طور چې کوم ممبرز د دې ځای نه تللي دي د هغوی خپل دا شاته د هغوی فیډبیک دی چې کیکس یو معیاري اداره ده او دلته کې د سټاف هم ښه ډیولپمنټ کېږي الحمدلله زما سټاف ورلډ کلاس سټاف دی زما سره مطمئن یم ډېر زیات زموږ معاشره کې چې سرجیکل خلک پرایویټ اداره کولاو کی سکول کولاو کی نو عام دا یو تاثر خور دی د خلکو ذهن ته یو خبره راشي پلانکي ځای کولاو کړی دی بیا یې پیسو ته چل جوړ کړی دی جی بالکل پیسه به ګټي که نه جی بالکل دا یو زموږ معاشره کې یو تاثر خور دی وجه څه ده د خلک ولې دا خبرې کوي چې یار د سړي دا ځای پیسو له کولاو کړی دی حقیقت دی داسې چې نو زه به تاسو ته دې باره کې یو اهمه خبره وکړم پرایویټ سکول عام طور کولاوي ما هغه سړی چې هغه ناکام خلک په ژوند کې دا زما خپله ذاتي تجزیه ده او شنګله کې زموږ المیه هم دغه د چې اول نه زموږ د سرکاري سکولونو یو طرف معیار دی که د پرایویټ سکول اونر منګو ګورو هغه ته PhD جاب میلاویږي هغه ته ډېر زیات غټ ښکارېږي او خپل دا کار چې کوم عوامو پرې ټرسټ کړی دا ورته نه ښکارېږي زما په نظر کې خو دا خبره ده خپل ذاتي چې زه دا سوچ حامل یم چې څومره قابلان خلک دی هغې ته دې سیکټر طرف ته راتله پکار دي کم طرف ته چې خلک دا خبره کوي چې د پیسو دپاره ځای کولاو کړی نو خلک هم په دغه نقطه نظر باندې کوي د هغه سړي کارکردګۍ ته ګوري او هغه هم محضې پیسې اسره کړي تاسو وګورئ په بورډونو کې پیسې ورکولی کېږي منګه حالونه اخلو منګه ډیوټیانو ته کته بره کېږو پرټیکرو له خلک راځي موږ د هغوی منتونه کوو دغه طریقې سره موږ خپل ماشوم مخکې ګرو کوو عوام سره هم موږ یو دوکه روانه کړې ده هرګز د پرایویټ سیکټر ایجوکیشن مطلب بالکل دا نه دی پرایویټ سیکټر کې خلک کوالټي ایکسپیکټ کوي او سو فار د کیکس چې کوم خپله مینیفیسټو ده خپل خیال دی نو هغه د نورو ادارو نه ډېر کل بدل دی انشاءالله وخت به راشي دا خبره به ثابته کړي چې کیکس به فیس هم نه چارج کوي او
په کې پی کې به دا نمبر 1 رینکینګ انسټیټیوشن ان شاء الله ډیر زر د 5 سال پس پتا سو دا ویني کې خیری ټیک بیا به د فیس ضرورت هم نه موته دلته چون کې ادارې نورم ډېرې دي سر جی او انټرویو خلک وګوري بنیادی فرق زه مکه تاسو وایي چې یار د کیک شو د نور ادارو بنیادی فرق دې ټیم کې سره دی بنیادی طور باندې خو تاسو ته منیجمنت په حواله باندې ډېر غټ فرق دی دا سکول ډېر په محفوظ لاسونو کې دی منیجمنت کې منګه د دې سکول په تنظیم کې منګ څه کسر نه پریدو شپې په منګه ډیوټي راځي منګ د قربانۍ نه مخ ناړو دویمه خبره دلته چې کم هدایات لاندې زی سټاف ته دا غي امپلیمنټیشن په خلی ول باندې کیږي نور سکولونو کې داسې فالو اپ نه کیږي درېمه خبره به تاسو ته کوم کریکولم من هغه سلیبس دلته انټروډیوس کړل چې هغه د شنګلې په خاوره اوسه پورې هغې نه څوک خبر هم نه هغه خلک به خبرو کوم چې خپل ماشومان بهر ته سټي سکول بیکن هاوس یا انټرنیشنل رینکینګ انسټیټیوشنز ته لېږلي هغه به خبري البته دا چیز موږ ټرای کوو په داسې غربت وهلې علاقه باندې چې هلته خلک غریبانان دي او ټیلنټ پکې شته یقینا هغه ریزلټس د پېښور نه ډېر زیات مختلف دي زموږ سټوډنټس په دغه سلیبس کې ډېر ښه ریزلټ پروډیوس کوي د هغه ښه ادارو نه کوم چې موږ ډېر فیسونه ورکوو د هغې نه هم ښه ریزلټ پروډیوس کوي نو زما دا خیال دی چې سلیبس ټیم ورک منیجمنټ دا د دې ادارې اساسه ده او د دې د کامیابی راز دی همدغه فرق دی په موږ او په نورو ادارو کې نور الحمدلله دلته غیر چاپېره زه ګورم دا هرګز نه ده چې نورې ادارې کار نه کوي زه بالکل د ټولو ادارو احترام کوم او کم ډیولپمنټ چې موږ وینو خلکو کې نو دا ټوټل هم د دې ادارو مرهونې منت دی دا ځانه نه دی راغلی ټولو ادارو ښه کار کړلی بس سنجیدګي لږه پکار ده او دا وخت دی چې موږ صحتمنه مقابله وکړو یو بل سره صحتمنه مقابله سر جی په پورن کې د کیکس ایجوکیشن سیستم مستقبل سوي نه سوی یعنی زه به وایم چې سټیم نه ستاسو څومره ده څه به وکړئ مستقبل لپاره مستقبل زه د دې الحمدلله زه یونیورسټي وینم دلته کیکس ایجوکیشن سیستم باقاعده یو پرایویټ سیکټر اولنۍ یونیورسټي وي انشاءالله تعالی وخت به دا ثابته کړي 2030 په انشاءالله د تاریخ د دغه پیج نه په دغه بس لیکلو کې انشاءالله تعالی او تاسو به وینئ دا یونیورسټي لیول پورې ځي انشاءالله تاسو دومره ښه سوچ دی انشاءالله تعالی دا زه وایم د ریکارډ چې کلم زما ضرورت وي نو زه به تابعدار یم انشاءالله تعالی شکریہ ادا کوم تاسو دا اخر کې توکل به یار دوستا چې کوم خلک تاسو ویني د پرون خلک یا خوا او شاته د انټرویو به ګوري میسج به صحیح پبلک لپاره د پیرنټس لپاره زموږ کشرانو لپاره نصیحت به صحیح میسج به صحیح پیغام به صحیح سوال به وړي پبلک د پاره زما ډېر مختصر میسج دی شعور بیدارول پکار دی په ځان کې تعلیم سره لګاو پکار دی ځکه تعلیم په وجه باندې نه صرف انسان بدلیږي بلکې د علاقې تقدیر هم بدلیږي موږ له پکار ده چې موږ تعلیم طرف ته پاملرنه وکړو ښه تعلیم حاصل کو معیاري تعلیم حاصل کو صرف ډګریانو ته ونه ګورو بلکې ادارې هم موږ دا چلو کو چې د خلکو کم حقیقي صلاحیتونه دي هغه راښکاره کړو او هغه بروی کار راولو د علاقې د ډیولپمنټ کې دغه صلاحیتونه موږ استعمال کړو الله به کامیابي کو انشاءالله تعالی ثانک یو سر ډېره مننه ستاسو یو جهان مننه السلام علیکم ورحمت الله